کتونکو په دغه علاقه کې موجود یو په درب و ماجوکي کې چې څنګه د مولانا محمد شفیق امني صاحب لخوا کوم پری میډیکل کیمپ یا د لکونو روپو دوايانې خو د علاقه چې کومه ده د سیلاب ډېره زیاته ځپلې خو هم ده. موږ سره یو مشر موجود دی، سرجي خپله پېژنګلو به وکړي او څه به وایي. السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سرتاج علي دی او په پیر سرتاج باندې مشهور یم او د دې کلي باني مباني زه یم. دا کلي زما پلار دلته جوړ کړی په سن 1980 کې موږ دلته راغلي یو. د هغې وخت نه وروستو یو سیلاب مخکې 2010 کې راغلی و، نو دا کلي ډېر خراب کړی و او برباد کړی و، منهدم کړی و، ختم او دا اوس راغی. دا اوس سیلاب چې کوم دی نه په دې کې خو کلي موږ له مخکې NGOs جوړ کړی و او اوس چې کوم دی نو نور داسې نقصان نه دی شوی چې لکه هغه چې په هغه 2010 کې ماشومان وفات شوي وو، زنانه مړې وې، څاروي ډېر مړه وو او دا نقصان نه دی شوی. خو نور زمونږ نقصانونه ډېر شوي دي ځکه چې زما په کور کې خپله 6 فوټه اوبه وې پکې او بیا په 3 ورځ باندې رسکو والا راغلي، زه یې وښکلی یم په کوټه د پاسه کېر وم. نو دغسې ډېر خلک دا په خپلو کوټو باندې خلک ناست وو او زنانه مو د شپې وښکلې وې. موږ سره بل چا داسې څه امداد نه دی کړی، د سرکار طرف هم څه نه دي راغلی. موږ سره د عوامو د تنظیمونو موږ سره امداد کړی دی او اوس هم لګیا دي کوي را سره او راځي. چا په دغه اوبو کې روټۍ را رسوله او چا اوبه را رسولې. موږ ته د پاکو اوبو ضرورت دی، نو هغه اوبه زموږ چې وي نو هغه موږ ته عوام را رسوي او د روټۍ ضرورت و هغه هم راته عوام را رسول. ډي سي صاحب راغلی و د شپې 11 بجې په 3 شپه باندې دلته کې موږ له سودا مودا دې چاله ورکړې وه، ځای نه اوتې وم هلک بهر وتم، دې راته په ټلیفون باندې وویل هغه سودا چې موږ له هغه ډي سي صاحب کومه رالېږلې ده هغې خو موږ څه ویلی نه شو ځکه چې نورې مسلې ته جوړېږي. خو د سرکار شی ټول عمر داسې وي چې هغه چا ته هم رسېږي که نه نو هغه که هلته 100 روپۍ موږ له څوک راکوي دلته موږ ته 15 نه را رسېږي، په لاره کې خوړل کېږي او د عوامو له طرف نه موږ ته چې کوم امداد کېږي نو هغه پوره وي. مولانا محمد شفیق صاحب چې کوم امداد وکړو داسې امداد به شوي؟ دا د محمد شفیق صاحب مخکې به یو وړوکی شان پیکج رالېږلی و، هغه هم بیا ټول کلي شوی و. هغه بیا چې وروستو خبر شوی ما ته خو دې ته خو د دې ځای راته پته نه وه. اوس دا محمد شفیق صاحب چې اوس دا دغه رالېږلی دا میډیکل پري کیمپ ده، نو د ده دوایانې د ده ډاکټرانو ډېر افضل دي، ټول شی اصلیم دی او ډېر زیات دی او نور په خپل هم په ریډیو باندې ویلي وو. تاسو نوم یې باقاعده اخیستی و، تاسو سره ډېره غټه وعده کړې ده چې دا څومره دي 350 پیکج 350 پیکج دی یا 400. نو وایي چې دا به کوو. نو موږ متاثر یو داسې د دې دیني تنظیمونو له لاسه خو د دې تنظیم نه ډېر متاثره یو او د دې تنظیم نه موږ له دې لبیک ورنه د دې تحریک لبیک ورنه د دې نه موږ په هر یو میدان باندې په یو ډګر دی موږ دا مخلصان دي لله فی الله، بس یو کار کوي، خدمت کوي. لکه دلته چې څوک ورغلي نو ته ویل چې هلته موږ یو سړی پېژنو چې صحیح سړی دی او هغه به تاسو بس هلته ځئ هغه سره نوم لیکئ او موږ ته دا هدایت رالیږلي چې که د چا شی سیلاب څوک والي وو او هغه له م ورکړه نو ډېره ښه ده، که څوک نه والي د هغې به په ورځ د قیامت تاسو ذمهوار وي. نو دا شی خلک پسې بیا پټ ډېر ګرځېدلي ما ته یې نه ورکړی. نو دا د ده نه متاثر یو ډېر، الله دې درجات هم بلند کړي او بس همدغه دیني خلک دي چې دا هم ګډوډ شي نو خدا انشاءالله چې دا به ګډوډ نه وي. نور زموږ ډېر خوشحاله دي. پیر صاحب ډېره زیاته مننه. پیر سرتاج صاحب وجي دا کومې خبرې چې وکړلې تحریک لبیک نه پچې احسان کوي، نه د چا نه ووټ غواړي، نه چاته دا و چې جنډه ولګوه، بس د الله او د الله د رسول خبره کوي، نه د چا حمایت کوي او مخالفت چې کوم دی د ظالم کوي. نو او د اسلام د سربلندۍ دپاره په حقیقي معنو کې کار کوي. پیر سرتاج صاحب چې کوم دی دلته یو نامي ګرامي شخصیت دی او دا بالکل حقیقت دی چې مولانا محمد شفیق صاحب نه کله ما تپوس وکړو نو هغه وی چې زمونږ یو 350 پیکج دی، دا غټ پیکج دی، دا ماجوکي ډېر زیات ځپلی شوی هم دی. نو دا ماجوکي کې ورکو یو دا ډېر په غټ میدان باندې ورکو. نو سرتاج صاحب چې کوم دی دغه 350 نومونه برابر کړي دي
مونږ خو به خلکو ته وی چې ورځئ هغه سره نوم لیکې. نو دی برابر کړي دي چې کم نه وي برابر نو هغه زمونږ سره رابطه وکړي. لکه ما دلته ملګرو نه تپوس وکړه چېرې دا پلانکې کلي پکې شته نو وینه نشته نو ګاډي والا ته مې راتاو شه نو هغه ګاډي به چې کوم دی اوس مونږ دغه خیرآباد او د پولیس لاین سره چې دغه ځای کې هغه کوم ځای کې برسنډې ډېرې کېږي نو هغه ځای کې به خلکو له ورکوو. نو انشاءالله دې خلکو ته به رارسي. خو دا خلکه تحریک لبیک د خپل وس نه زیات کار وکړو بیا به هم ورسره کوي. او پیر سرتاج صاحب چې کوم دی نو هغې سره یو خپل تړون هم دی خو سیلاب ځپل هم دی. دا نه چې په مخ مروت باندې یا په سیاست باندې یا په پیژنګلو باندې نه بس سیلاب ځپلې دی نه باران ځپلي له ورکوي او نه غریب له ورکوي. دا یاد ساتئ ښه. هغو چا یو مړه نو زهر دی او زهر یا لږ خوړلی یا ډېر خوړلی نو ناسور دی. نو دې نه هغه ټولو خلکو ته وایم چې د غورې دا څیز موړی خو تاسو په یو 2000 یا د 3000 پیکج به که نه او هغه ته یو چې زه سیلاب ځپلم نو یو خورې دروغ ووي دویم د کور ته زهر یوړل نو چې بچي درته بیماران شي نو بیا به په 10 لک هم نه خلاصېږي یا په 10,000 هم نه خلاصېږي. نو بیا به وایي چې پاکې نه پلیته ښه وه دا 2000 د په شړق ولګي نو دا حقدار ته پرېږدی. انشاءالله ماجوکي خلکو سره چې کومه واده شوې ده دا ډېر غټ پیکج به راځي. خو دلته کې نور هم ډېر ضرورت دی. نور پلاهي ادارو ته م وایو چې تاسو هم راشئ زموږ په دې پیکج باندې د دې خلکو ګزاره نه کیږي. د دربو ماجوکي کې چې کوم دی په یو کور کې 1500 کسان اوسیږي نو 1500 کسان چې کوم دی کورونه خو ټول کرک شوي دي د کورونو سامانونه وړلي شوي دي. دا وګورئ په هر ماشوم کې بیماري د ور ماشوم کې خارښت دی. نن د لکونو روپو دوایانې چې کوم دی دا دلته کې د پیر سرتاج صاحب په وجه باندې د علاقې ته یو ډېر لوی پری میډیکل کیمپ راغلی. دا کریډ موږ دوی ته په دې ورکو چې خپل تعلق د کلي د خلکو دپاره استعمال کړه خپل تعلق چې کوم دی د غریبانانو دپاره استعمال کړه. نو دا یو ډېره مهمه خبره ده چې هر سړی اجتماعي سوچ نه کوي. نن سبا وایي که نه وي زموږ حجرې ته یې وروړه نو کمرې ته یې دنده کي نو په کمره کې وکه رسخا شي خو غریب لی ورنه کي. یو تحریک لبیک والا دی چې د نوم یې پارټۍ ښه خو د جمعیت دی خو د جماعت اسلامي دی خو د پیپل پارټۍ دی خو د NP دی خو د مزدور کسان پارټۍ دی خو د مسلم لیگ نون دی. نو هغوی ته زه په جار وایم چې رابطه وکړې دله درکوي ګاډي دله درکوي وړی تقسیم یې کړې خو حقدارو لی ورکړې. انشاءالله دا سلسله به روانې خو دغه خلکو ته مې دا خواست دی چې دلته څاروو د ګیا والا ضرورت شته څاروو د ګیا نشته د نورو پری میډیکل کیمپونو ضرورت خو هم شته. دغه شان دی چې کوم دی نو د بسترو ضرورت نور خو هم شته د کپړو ضرورت نور خو هم شته او دلته سروې ضرورت دی او انتظامیه خو چې کومه ده هایجیک شوې ده. پیر صاحب په اشاره کې چې کوم دی په کوزه کې سمندر بند کړه یو یې خو خوراک د خوراک نه دی او بل چې کوم دی نو سیاسي نوم پې کېږي چې دا پلانکي درولېږه نو دلته انتظامیه چې کومه ده د پلاهي ادارو مال چې کوم دی هغه په سیاسي پاټو پسې لیکي. او تحریک لبیک دغه څیزونه نه مني یا په خپله ځي او په خپل لاس یې ورکوي او ورځی ته یې ورکوي. نو انشاءالله سلسله مخ په وړاندې بوځو. ډېره مننه خوشحاله